لسم محرم الحرام، لسم محرم ورځ ته یوم عاشورا وای. یاد وساتئ آدم علیہ السلام غنم خوړلو، یو روایت کې راځي سلويخ ورځې، یو روایت کې راځي سلويخ کاله، یو روایت کې راځي 1500 کاله آدم علیہ السلام په دې باندې نادم او جړای کوله. 1500 کلونو نه بعد الله یې لسم محرم الحرام په ورځ باندې توبه قبول کړه. پورا شپږ میاشتې د نوح علیه السلام کشتۍ په اوبو کې روانه او په کل دنیا باندې اوبه وې، طوفان نوح. لسم محرم الحرام په ورځ باندې د جودي په غره باندې دا کشتۍ الله په خیر او عافیت سره ودروله او خلق ته کوز شول. نو حضرت نوح علیه السلام په خپله هم روژه ونیسله او 80 کسان ور سره و. حضرت نوح علیه السلام باندې 80 کسانو ایمان راوړو په 950 سال تبلیغ کې. نو دې 80 کسانو په دې شکرانه کې د لسم محرم الحرام روژه وساتله. په دې میاشت کې حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته گزار شو، نو دې لسم محرم الحرام په ورځ باندې الله د نمرود له اور نه د نجات ورکړ. حضرت یونس علیه السلام، یوشع بن نون، حضرت یونس علیه السلام پورا سلویخ ورځې د ماهی په خېټه کې تیرې کړې. سلویخ شپې سلویخ ورځې تیرېدانه بعد الله په لسم محرم الحرام په ورځ باندې ماهی له خېټې نه دی بهر راوویستلو. دومره فضیلت والا ورځ.